بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، مظفر شایم او د سټوډیو پروګرام سره یو پیر بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو، بلدیاتي انتخابات چې کوم دی هغه تیاریاں شروع دي. مختلف پارټي او مختلف کینډیډیټس چې دی هغه خپل هلي ځلي شروع کړي دي. زموږ هم دغه کوشش ته چې مختلف کینډیډیټس چې کوم دی هغه خپل سټوډیو ته راوبلو او دا غوي خیالات یا غوي سیر عادل لري د خپل علاقې خدمت په څه طریقه کول غواړي دا غوي دغه خیالات ستاسو سره شریک کو. نن را سره په سټوډیو کې یو داسې شخصیت موجود دی چې هغوی په تیر چې کوم سابقه دور تیر شوی دی د بلدیاتو په هغې کې هم هغه دغه سیستم حصه وه او د بریکوټ شرقي نه هغوی نایب ناظم پاتې شوي دي او د خپلې علاقې د خپلو خلکو خدمت یې کړی دی. نن موږ سټوډیو ته رابللي دي د هغوی سره به په راروان الیکشن او په تیر دا غوي په دور باندې خبري اترې کو. را سره موجود دی په سټوډیو کې بختیالي خان. بختیالي خان ډیره مننه چې د ټایم را کولو زموږ په پروګرام کې د شرکت کولو. دا راته وایي چې تاسو په زوړ بلدیاتي سیستم کې هم د دې سیستم حصہ پاتې شوي. اوس چې کوم دی بیا تاسو ته د مسلم لیگ نون د طرفه د جنرال کونسلر د لپاره بیا ټیکټ ملاو شوی دی او تاسو بیا چې کوم دی په الیکشن کې به حصہ اخلئ. دا راته وایي چې تاسو یو کاروباري شخصیت یې په بریکوټ بازار کې تاسو خپل کاروبار هم کوئ. نو لول راته دا وایي د ټول نه مخکې چې د سیاست په څنګه راغلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شاجی صاحب تاسو ډیره مهرباني چې تاسو زړه وغوښتم او مطلب دا په دې پروګرام کې شرکت لپاره دا زه به لږ یو څو خبرې ماضي طرف ته لاړ شم. جی دا بریکوټ فضل آباد محلې سره زما تعلق دی. جی او دغه چې کوم دی دا تعلیم جی به هم چې کوم دی په یو ټاټ سکول کې ویلی دی او غریبي یا دغه مې ډېر د نږدې نه لیدلی جی. نو زما په خپل ځای چې کوم دی نو د ژوند لکه هر سړی چې کوم دی نو ځان له ګټه وټه کوي، ځان له مطلب د کاروبار کوي، څوک دیاړي مزدوري کوي، څوک بل څه کوي. بالکل. نو په د خپلو محدود وسایلو کې چې کوم دی نو زما په زړه کې چې کوم دی د وخت نه داسې یوه جذبه وه، لکه مثال په طور باندې د جومات کمیټي یا د محلي غمخادي یا بل داسې چې کوم دی نو د چا سره څه منډه تړلې یا د وخت نه زما لکه دغې شي سره ډېر زیات شوق. جی. کله چې په سوات کې حالات خراب شو او د کرایسس راغلل نو مونږ دغه شو ټول خلک لکه د سوات نه لاړل. جی. دغه شو د آی ډي پیز شو. مونږ یو کلي کې پاتې کېدو او په هغه کلي کې چې کوم دی نو لکه ډېره زیاته غریب کلی و، داسې څه خاص دغه یې نه و. جی. نو هلته خو جو هر سړی په سخت او په تکلیف و. بالکل. نو په هغه کلي کې ما یو تنظیم ولیدو، یو فلاحي تنظیم. د هغه کلي دغه نوجوانانو چې کوم دی نو د هغوی یو تنظیم جوړ کړی و. هغه تنظیم لکه هغې ته چې ما وکتل لکه په هغه خپلو محدود وسایلو کې لکه مثال په طور باندې په انامت کلي کې وګرځېدل او د چا سره مطلب د سیواګري لوښي یا د چا سره سیواګري کپړې یا د چا سره چې کوم دی نو پیزار یا د چا سره نور چې کوم دی نو د راشن هغه ټول هغو راغونډ کړو، مطلب دی په یو ځای کې کېښودو او بیا دا کم خلک چې متاثرین وو د دوی هغه ډیټا یې راغونډه کړه او هغه شی چې کوم دی نو هغه په دې کسانو باندې تقسیم. جی. یاره ما چې د هغو هغه جذبې ته وکتل او دغه شو نو زه لکه ډېر زیات متاثره شوم او دا دغه مې وکړو چې انشاءالله که چېرې مونږ په خیر خیریت سره واپس خپل کلي ته لاړو نو زه به دغه شان یو تنظیم جوړوم او دا د خیر ښېګڼې کارونه چې کوم دی نو دا به کومه چې مونږ کلي ته رالو او دغه شو په هغه وخت کې چې کوم دی بجلي هم نه وه، حالات ټول ګډوډ ول. جی. مونږ د محلې دا کم مشران چې یا ځوانان دا ټول مونږ راغونډ کړل او یو ځای کې کېنول او دغه
خبرو ته چې مطلب دغه شانتي د دې مالی په ستا یا د کلی په ستا باندې چې پلای تنظیم جوړ ټیک بس هغه ټول زما سره چې کوم دی په دې باندې اتفاق وکړو او موږ هغه تنظیم جوړ کړو او دا هغه تنظیم موږ نوم چې کوم دی نو تنظیم الفلاح کې خودو او الته چې په آی ډی پیز کې چې کوم دا کسان هغه تنظیم نو دا غي نوم هو تنظیم الفلاح ټیک نو هغه تنظیم زموږ چې کوم دی هغه لکه مطلب دا هغه حالي ځلې هغه منډي تړي لکه مطلب دا ټول د یارانو دوستانو په تعاون باندې موږ دا کوو په خپل محدود وسایل کې په مطلب دا چې سټکه په کار موږ کوو په دې کې د کار وشو چې په 2009-10 کې سیلاب راغی سیلاب چې کله راغی نو دلته کې ډېر غټه تباہي فرق راو لکه علاقې کې چې کوم دی نو ارس سره لکه فصلونه او مطلب ډېر نقصان وکړو جی بیا موږ مختلف ارګنایزیشن سره په دې ځای کې چې کوم دی نو راځي وکړو هغه خو ډېر ښه دا منتخب ریسپانس میلاو شو لکه مطلب دا هغه زمیدار له موږ پیکیج ورکو کم چې متاثر وو دا چې کوم دی نو لکه موږ پری میډیکل کیمپونه ولګول بجلی نو عادت کې د اوبو ته د خلکو ډیر زیات تکلیف وو موږ چې کوم دی نو په بریکوټ کې چې څومره جماعتونه دي په ټولو جماعتونو کې موږ هند پمپ ولګولې چې بغیر بجلی نه چې کوم دی نو هغه سہولت چې کوم دی نو موږ فراهم کو او په مختلفو کلو کې او خاص کر چې کوم دی د بریکوټ په بازار کې تقریبا چې څونه هند پمپ دي یو دوه نشم ویلې نور ټولې موږ لګولې دا غین علاوه دغه د فری میډیکل کیمپ بیا هیلث هایجین باندې موږ لکه مطلب دی دغه کړی دی نور لکه فود آیټم په دغه باندې موږ کار کړی دی او چې څومره زموږ مطلب د رسایي کې دا د دغه ادارو سره لکه موږ کړی دا خپل دغه موږ کړی 2012 کې په دې بازار کې هم زموږ یو ډېر مثبت کردار هغه کابینه کې لکه مطلب دا موږ د درې کاله په کابینه کې پاتې شو او شکر الحمدلله د بازار په حواله باندې چې خدماتو خپل وس مطابق هغه مو کړی جی بیا دا غینه بعد چې کوم 2015 کې کله الیکشن شروع شو جی نو لکه خدای شته چې زما بالکل دلچسپي نه و عزیز الله بدر الله پاکوبخي د دې کلی مشهور او ډیر لکه مطلب دا چې هغه مخالفین هم چې کوم دین دا هغه معترض دي چې ډیر زیات ده او ډیر خدمات دي دا نو هغه ماته چې بچي ته خامخا لکه دا ته درېږي د الیکشن ته خیر زما خورنو بس هغه مجبور کړم هغه الیکشن ته ودرول الیکشن چې کله دغه شو پای کې امیدواران لکه اته جنرال سیټونو او کاغذونو وته لسو کسانو جمع کړه دوه کسان چې کوم دینو پای کې ډیسکوالیفای شو او هغه ته سټونه چې کوم دی بغیر مقابلین چې کوم دینو هغه پاتې شو بیا دا غینه بعد د ناظم او د نائب ناظم هغه الیکشن موږ په تحصیل کې بریکوټ کې وکړو او باغی کې چې کوم دینو زو نائب ناظم مقرر شو جی نو دغه سلسله لکه روانه بیا سلور کال چې کوم دینو موږ دغه ناظمی کړی دا شکر الحمدلله ضمیر به مطمئن دی زمونږ په دې ویلج کونسل کې په هغه وخت کې تقریبا 9 محلې وي جی لکه ګل آباد او تحصیل مالا انور آباد او ورپسې چې کوم دینو خزانه مالا بیا د باغ مالا ورپسې چې کوم دین نذیر آباد او دسی د هغه شاهینګر پورې جی د مدینی مالی پورې الحمدلله په ټول محلو کې مونږ کار کړی جی صدر سے بدیز کی تاسو لګ د حکومت د خوستاس د ماضی خبره وا تاسو څنګه سیاست تراغله او څنګه مو د خپل علاقې خدمت کړې دا راته وایي چې تاسو په نظر کې په شارټ لفظونو کې راته وایي چې تاسو په نظر کې بلدیاتي سیستم چې کوم دی یا بلدیاتي نظام چې دی هغه د یو علاقې د لپاره څومره اهمیت لري یا څومره ضروری دی شاجی دا بلدیاتي نظام چې کوم دی نو دا خو لکه ډیر ضروری دی ډیر ضروری په دې دی چې لکه تا لکه د خپل کلی د کوسي یا د مطلب د حجري کې تا چې کوم دی نو مطلب دا یو سړی د کونسلر یا ناظم هغه تا ته ملاویږي او مطلب د بل خوا پسې د تلو دغه نه لکه خصوصا بزو دا وایم چې تیر څلور کال کې مطلب د نور کارونو په خپل ځای باندې خو لکه د ډوبیسایل او د شناختی کارت د اډمنسټریشن لکه الحمدلله ما چې کوم دی نو لکه
د خپل ویلیج کونسل سره چې کله کم دی هم څوک راغلی دی نو لکه مطلب دی هغه له ما کشپو ورځ اټسټیشن ور ما کړی دی اوس هم په هغه دغه باندې خلک راځي جی او دغه کوي په موږ اکثر دا زموږ یاران دوستان دي استادان صاحبان هغه ته دغه وکړو مطلب دی دا کسانو هکاري خدای پاک وکړي ستاسو په نظر کې بلدیاتي سیستم چې کوم دی هغه انتهایی ضروری دی دا راته وایي چې را روان چې کوم الیکشن دی وستاسو بیا تیاری کړی دا پارټای نه ټیکټ هم ملاو شوی دی تاسو هغه د لپاره اپلای کړی دا راته وایي چې مخکې مو صحیح اراده ده سویل غواړي را د خپل علاقې د خپل حلقې خلکو ته زمونږ د سکرین په ذریعہ تاسو هغوی ته سویل غواړئ او مخکې ستاسو خپله صحیح اراده ده چې رسه کول غواړئ زما خو چې خدای شته چې دې پېرې لا الیکشن ته داسې زیات دغه هم نو ولې چې مسؤلیت د وخت سره دغه کېږي سیوا کېږي خو د پارټۍ د ملګرو لکه مجبوره کړم چې نه ته به خامخا ودرېږي نو بس هغه دغه ما وکړو ودرېدم ټیکټ راته هم میلاو شو او کاغذونه مې جمع کړي دي نو دا امید ساتم چې ان شاء الله لکه د دې ویلیج کونسل لکه اوس پکې ناټ پیره چې کوم دی نو هغه نوي شامل شوه کوم چې د دې ویلیج کونسل آبادي لکه کم وخت پاتې ډېره نو زما په خیال باندې په دغه نسبت باندې کوم دی ناټ پیره د دې سره شامل کړي نو تقریبا دا ټول خپل خلک دی یاران دوستان دي او مطلب دا دی چې زما زه دا تمه لرم چې ان شاء الله زما په حق کې به ووټ استعمالوي بله دا خبره ده چې زما خپل چې کوم دی نو دا ویژن دی چې یاره ځان له مزدوري کومه او لکه منډه تړله او دغه کومه خو که فرض کا یو ګنټه یا 2 ګنټې د چا په خدمت کې زما تېرې شي نو دغه زما لپاره ډېره زیاته د سکون او دغه خبره ده باقي زمونږ پارټي الحمدلله په بریکوټ کې لکه د آس پاس علاقې لکه دا د تنشم ویل صرف په بریکوټ کې لکه زمونږ پارټۍ مسلم لیگ نون د امیر مقام سے په قیادت کې حبیب علي شاه صاحب او د امیر مقام سے په قیادت کې مونږ له چې څومره کارونه کړي دي لکه زه به تاسو ته ووایم داسې مختصر به درته ووایم داسې چې دا لوی هست شارټ لفظونه دا محله تحصیل ټرانسفارمر را کړی دی د محله فضل آباد کې 2 ټرانسفارمر را کړی دي په انور آباد کې یو ټرانسفارمر را کړی دی په بریکوټ بازار کې 2 ټرانسفارمر را کړی دي دغه شانې د بجلی د ستنو د تارونو چې کوم دی نو په مختلفو محلو کې هغه موږ کار کړی دی او دا لارې چې کوم دي نو د دې خواړو څه حد نه دی معلوم چې یاره موږ څونه کړی تقریبا 20-25 لاک روپۍ ما د ارګنایزیشن په ترو لګولي او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو چې د پارټۍ چې دغه چې کوم فنډ و د ویلیج کونسل هغه مې هم لګولی دی په ګرلز ډیګري کالج کې چې کوم دی نو ما باترومونه جوړ کړي دي هغې ته د باترومونو ضرورت و دغه شانې په مختلفو محلو کې چې کوم دی نو د اوبو کار شو او د بجلی کار شو او داسې چې کوم دی نو نور د دې نه علاوه د سپورټ په حواله باندې به زه یو خبره وکړم زمونږ د ضلعي ممبر عجب خان صاحب هغه چې کوم دی نو د سپورټس په دغه کې مد کې چې کوم دی نو موږ له دغه د غړو دپاره کیټونه بالونه بیټونه دا هر څه سره چې کوم دی نو هغه موږ راکړه هغه موږ الحمدلله ښه ډسټریبیوټ کړي دي او خپل چې استطاعت نو هغه هم چې کوم دی نو هغه کړي یو ټورنمنټ ارګنایز کړی او په هغې کې موږ خپل دغه کړی نو د دې نه علاوه نور چې څه داسې د خیر ښېګړې کار یې د چا په محله یا په کلي کې چېرته تحصیل تاڼه راځي یا څه خبره راځي نو د خدای پاک په فضل باندې که شپه یا که ورځي چې موږ ته دغه وکړي اواز وکړي نو موږ په یو اواز باندې چې کوم دی نو هغه ورته شوي باقي زمونږ د پارټۍ چې کوم دی انجینیر امیر مقام صاحب چې د هغه سره څه مینډیټ هم نو او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو زمونږ باندې یو ډېر غټ احسان کړی دی چې په 2014 کې د بجلی چې کوم حالات و نو هغه شاجي تاسو ته پته ده بریکوټ ګریډ سټیشن چې کوم دی نو دا د هغه کارنامه ده او ډېر په شارټ نوټس باندې چې کوم دی نو هغه دا ګریډ جوړ کړو او یقین وکړه چې په هر هفته کې چې کوم دی نو هغه باقاعده چې کوم دی د ګریډ ویزټ کړی چې یاره دا کار مطلب دا کېږي او که ولاړ دی
د دین علاوه د تاڼه کې 220 ګریډ سټیشن چې کوم دی چې د انامت ډیویژن د پاره جی هغه داغي هغه سهره چې کوم دی نو هم داغه په سر د الحمدلله. بیا د دغه نه علاوه د سویګیس 102 کیلومتر پیپ چې یاره زما خیال چې 15 اربا یا 100 روپۍ چې ماته دي سه پورا دغه فیګر نه دی یاد خو دومره چې کوم دی نو دونه پیسو په دغه باندې چې کوم لاګت باندې دغه بلوګرام ته چې کوم دی دا یو فوټ پیپ چې کوم دی هغه راوستو او د سویګیس د لو پریشر هغه مسله چې کوم دی هغه حل شو. دا چې نور ډیر کارونه دي لکه چې هغه دغه په وساتت باندې موږ کړی دي او الله پاک دی ولا نور هم چې کوم دی نو کامیابی ورکړي چې یاره موږ د قوم سره خدمت. جی ډیره مننه صدر صاحب د زمونږ په پروګرام کې د شرکت کولو د بختي علي صاحب وینا ده چې کزو د خپل کاروبار نه یا د خپل وخت نه د چا سره یو غنټه 2 منډه و امانو په هغه غنټه د وچی هغه زما د سکون ذریعہ جوړیږي او همدغه انسانيت ته چې د یو بل په کار باندې را شو هغه که په هر طریقه باندې دوی چې کوم د خپل خدمت د سیاست په ذریعہ باندې کوي داسې مختلف خلک چې د یو بل سره دغه مدد په مختلفو طریقو کوي. زمون کوشش وی چې مونږه دغه کینډیډیټس خپل سټوډیو ته راوړو دغه خیالات دغه نظریه تاسو سره د خپل سکرین په ذریعہ باندې شریکو. تر یو بل پروګرام پورې خپل قربا مظفر شاه بچ اجازه ورکړي د تل پاتې خدای پامان.